نن ماشاءالله کوم کاروایی شوې ده نو په نظامپور کلي کې او د مردان ډي آی جي ریجن آر پی او چې کوم دی هغه راغلی دی او د نوخار پولیس لا علم پاتې شوي دی او ډایرکټ خپله تللی دی ډي آی جي نو دې کې بلا امتیاز دا تسلسل سره دا کاروایی پکار دی او دغه اکسیویټر چې د دې سیند په غاړه کمې دي نو دا مونږ ته جي په دې تاڼو مخې ته چې د دې باید داسې پرچیو شي نو هلته خیال لري دشمنیان او دا کیسې لږ ډېرې وې د دې سره نور هم سیوا شوي خلکو یو بل سره چې کوم دی طرفګنۍ پیدا شوي یو بل باندې ډزې شوي دي هغه ټول ته په ریکارډ باندې السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم زه یم فرحت شاه نوخار د 25 لکو خلقو هغه غټ امانت چې غیر قانوني کوم مایننګ شروع دی او دې حوالې سره مونږ مسلسل ریپورټینګ کوو اواز اوچتو نو هغه آواز چې کوم خلق هم شروع کړی دی او اجتماعي طور باندې د دې نوخار نه یو آواز راوچتېږي چې زما سونا او زما سره زر نو دې سره به اوس ډېر زر ده چې د نورو خپلو زمونږ چې کوم امانتونه دي چې زما تعلیم زما کولا زما ځنګل زما ټویل زما اوبه زما فلټریشن پلانټ دې تپوسونه به شروع کېږي خو مونږ خبره کوو نن جي د ډي آی جي مردان د نظامپور وزټ کړی دی او باقاعده هغه سپاټ ته تللی دی او هلته کې غټه کاروایي د دې غیر قانوني چې کوم مایننګ کولو والا دي د سونې د هغوی خلاف یو کاروایي شوې ده ډېر ګڼ تعداد کې کسان هغه نیولی شوي دي او څه مشیندیان هم قبضه کې اخیستي دي او ډي آی جي بیا هلته نه واپس تللی دی او دا چاپه دا مکمل طور باندې دلته مقامي انتظامیه هغه لا علمه ساتلی شوې وه او دلته مقامي چې کوم پولیس دی هغوی ترې نه نو خبر نه نو چې دې ته صدر صاحب د خبره کوو دې ته چې نه ویل نو مطلب دا ده چې دوی ککړو دی ککړو مقامي انتظامیه خو مونږ وایو چې ککړ دي که نو مطلب دا دی خپل ډي آی جي مردان اکشن کړی دی خو مونږ دا به تفصیلات اوس تاسو ووایي چې کومه خبره وشوه او څه شوي دي خو دې سره به مونږ ووایو چې دا کاروایي هله به چې دا اکسیویټر چې کومې د دریای کابل په غاړه ولاړې دي او دا بندې شي او دغلته غیر ملکیانو دا تریټ دی جي دا تریټ دی د ریاستي ریټ هغې ته چیلنج دی او دا پیسې دا د قوم دا لویه ذخیره او د امانت د دې غلط استعمال او دا د ملک خلاف دهشتګردۍ کې هم د دې استعمال اندېښنه بیا کېدی شي که داسې غیر ملکیان راځي او په دې ځای کې داسې مایننګ کېږي نو د دې خلاف زبردسته کاروي شوې خو د دې تسلسل پکار دی او دا دیرپا هم پکار ده په دې باندې عمل بار بار پکار دی او د دې لاره مکمل بندول پکار دی فرحت شاه صاحب څه اطلاعات دي اطلاعات خو جي ډېر ښه دي ښه به ورته داسې ووایي چې نن ماشاءالله کومه کاروایی شوې ده نو په نظامپور کلي کې او د مردان ډي آی جي ریجن آر پی او چې کوم دی هغه راغلی دی او د نوخار پولیس لا علم پاتې شوي دی او ډایرکټ خپله تللی دی ډي آی جي بغیر اطلاع ډي آی جي صاحب چې آر پی او دی هغه اډر هم کولی شي ډي پی او صاحب ته خو هغه خپله ډایرکټ تللی دی سپاټ ته هلته کې 40 کسان ارست شوي دي 40 کسان ډېر غټه کاروایي دا ډېره غټه کاروایي ده او ورسره 3 اکسیویټره دا شوي دي په هغې خلاف اف آی آر شوی دی اف آی آر به هم تاسو ته ښکاره شي په دا اسکرین بیا بله خبره دا ده چې غیر ملکي هم دغلته لګیا دي یو خو ملک ته دا نقصان دی خدای مګه کاغی ته څه نقصان یا څه مسله ورسي نو د ملک بدنامي ده دغلته راغلي دي بغیر اجازت لګیا دي نو په دغې باندې هم ایکشن پکار دی او دغه ایکشن خو ډیپټي کمشنر اسسټنټ کمشنر جهانګیر ته پکار دی خو هغې په دې لا علم نه دي ځکه خو ایس ډي آی جي هم داسې بغیر اطلاع تللی چې داسې دي اطلاع بله صدر صاحب یو بل ذرایع پکې دا وویله چې یاره دغې کې دا کار ولې نه بندېږي نو موږ تپوس وکړو نو هغه ذرایع ډېر معتبر ذرایع د نوم نشو اخیستی او هغه وایي چې دغې کې د پرویز خان خټک 8 اکسپیوټر د هغه لګیا دي بیا پکې د عیسی خټک وی لګیا دي ورسره چې څونه ناظمین دي د هغې لګیا دي نو موږ ته تپوس وکړو چېرې دا ولې نو وایي چې دا ووډ بینک سیوا کېدو دپاره چې دغه خلک دوی ملک خوشحاله وساتي نو بس هماغه خبره پخوانۍ خبره ده ګرانه نوخاره که ووټ بینک سیوا کولو دپاره او الیکشن دپاره د
د خپلو ادارو نیلامي شروع کم. یو طرف ته په ایجوکیشن باندې محکمه تعلیم باندې تابړتوړ حملې، بل طرف ته زمونږ د هسپتالونو کې تیارې او د بیزتیانو دا سلسله او د غلا چل وتخایو د غلا ده کنه. نو خود عمده کوي د لوټ مار چل. الیکشن دی د پاره کیږي چې په ملک کې ترقی او سوکالي او خوشحالي راشي، عوام ته څه فایده لاړ شي. هغه الیکشن ابتدا او د هغې د انعقاد دپاره زه د هغې شروع د غلا نه وکم او د قوم نه د 25 لکو نوښاریانو نه د هغې د غلا آغاز وکم. نو د هغه الیکشن نه په نتیجه کې به بیا زه څنګه ویمه چې زما هسپتال کې به رڼا شي او زما ټویل به چالو شي او زما اوبه به راشي او زما ملک به سوکاله او خوشحاله او قوم به خوشحاله شي. دا نشي کېدی. په هر حال ښه کاروایي شوې ده. مونږ به پولیس په دې موقع باندې ډي آی جي صاحب آی جي صاحب اپریشیټ کوم او دې سره سره مونږ ریکویسټ کوو چې جي دا مکمل تھریټ دی د دې دا خپل سیکیورټي سیسټم دپاره، ملک دپاره، علاقې دپاره. نو دې کې بلا امتیاز دا تسلسل سره دا کاروایي پکار دی او دغه اکسیویټر چې د دې سیند په غاړه کمې دي نو دا مونږ ته جي په دې تاڼو مخې ته چې د دې باندې داسې پرچیو شي چې بیا آیندې دپاره دی دغلته د کوزېدو سوچ نه کوي او که کېږي نو چې ټول نوښار حق دپاره هغه قومي طریقې سره لیز باندې لیګل طریقې سره د هغې نیلامي وشي. دغه طرف نظامپور سایډ چې لږ آلریډي لږ تعلیمي نه لرتیا وه، سکولونه خو شته خو استادان نشته، نو چې استادان نشته ماشومان تعلیم نه حاصلوي ځي نه. نو هلته کې آلریډي دشمنیان او دا کیسې لږ ډېرې وې. د دې سره نور هم سیوا شوي، خلکو یو بل سره چې کوم دی طرفګنۍ پیدا شوي، یو بل باندې ډزې شوي دي، هغه ټول ته په ریکارډ باندې خونخرابي دا یاره دا ډېره لویه مسله ده. زموږ سیاستدانان که د خپل سیاست دپاره د قوم وینو تویولو او د قوم جنګولو کار کوي نو دا د 25 لاک نوښاریانو ته مونږ ووایو دا ناقابل قبول دی او دې باندې ډېر انتهایي